والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. باب العلم والعزة بالليل. باب د بیان د علم اواز د شپې کې. علم اواز د شپې کول څنګه دي؟ دعوت باب سره مناسبت د دې باب مخ کې باب سره او شرح د باب او د حدیثو. دعوت باب بیان د جواز د انعقاد د مجلس علم یا د مجلس واعظ پشپکی. د شپې هم د علم او د واعظ مجلس منعقد کول دا جایز دی. دویم بعض احادیثو کې منع راغلی چې ماسخوتن نه وروسته به خبرې نه کې گپ شپ. چا به ویلې چې د علم او د دین خبرې او د خیر خبرې به هم د ماسخوتن نه وروسته نه جایز. امام بخاری رحمه الله دا توهم د پکای نه، د علم او د واعظ او د خیر خبرې د شپې جایزې دي. دی پسې بل بابم دی، باب الثمر بالعلم. هغې کم دا وی ماسخوتن نه وروسته علمي مجالس او انعقاد دا ضروری دی او جائز دی. دی باب او هغې باب کې څه فرق دی؟ دی باب او هغې باب کې فرق دا دی، د احادیثو نه معلومیږي چې دی بابونو کې راوړي. باب العلم والعزة باللیل نه دا معلومیږي چې د خوب نه سړی را پاسي د شپې هم د علم او د واعظ خبره کولی شي. او د بل باب کې وایي د خوب نه مخکې د ماسخوتن نه وروسته او د ویده کېدو نه مخکې دې وخت کې هم د علم او د خیر خبره کولی شي. فرق پکې دا دی. ښه د دې باب العلم والعزة باللیل مناسبت د مخکې باب سره سره. مخکې باب کتابت العلم، د هغې مقصد دا وه چې توجه د خلکو وشي حفاظت د علم ته. نو دې کې هم ترغیب د حفاظت د علم ته. د علم حفاظت به کې که د ورځې موقع نه وه د شپې به هم علمی مجالس منعقد کې خو د علم حفاظت به کې. گویا کې د دواړو بابونو ما به الاشتراک بیان د حفاظت د علم دی. وبي قال حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن معمر عن الزهري عن هند عن أم سلمة. قال وحدثنا عمرو ويحيى بن سعيد عن الزهري عن امرأة عن أم سلمة. دا دو سندونه دي او تحویل دا د زهری په شاګردانو کې راغلی. تحویل دا په شاګردانو د زهری کې راغلی دی. ابن عیینه عن معمر عن الزهری او بیا عمر او یحیی ابن سعید عن الزهری. فرق پکې دا دی، ابن عیینه چې روایت کوي د معمر عن الزهری ناغي کې عن هندین عن ام سلمه وای. خزه معلومه شو چې هند ده د ام سلمه نه چې څوک روایت کوي. او دې دویم سند کې عمر او یحیی ابن سعید روایت کوي د زهری نه او هغه روایت کوي عن امراتن عن ام سلمه. د زهری شاګرد معمر اغان هندن وی او عمر او یحیی ابن سعید اغان امراتن وی.
قالت ام سلمہ وی ام سلمہ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبی ده او ډیره مدبره او پوهه بیبی وا د دین ډیره حصہ ته نقل شوی 373 احادیث ته نقل شوی دي په ذخیره د احادیثو کې په غټو غټو اجتماعي کارونو کې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مشورې ورکول قالت داوی استيقظ النبي صلی الله علیه وسلم ذات لیلة راویخ شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو شپه فقال ویل سبحان الله دای تعجب د پاره ویل سبحان الله ماذا انزل الليل سیدی هغه چې نن شپه نازل شو من الفتن د فتنونا وماذا فتح من الخزائن او سیدی هغه چې کولو شو خزانه ماذا یا دا مجموعه استفهام ده ماوزا یا ما په معنا د ایو شیئن سره او ذا اسم اشاره او یا ما استفهامیه په معنا د ایو شیئن سره او ذا اسم موصول په معنا د الذی سره ملذی انزل ایو شیئن الذی انزل سشی دی چې نازل کړه شو په دې شپه کې د پیتانو نه الکه په پوی نشي من الفتن به بیان دماش انزل معنا دادا چې خدای فیصله ملائکو ته واوروله چې دا فتنه به دنیا ته نازلېږي انزل دا مطلب وماذا او ای شیء الذی فتح من الخزائن او سدی هغه چې را کولو شي خزانه د رحمتونو په دې شپه کې د رحمتونو د خزانو فیصله موشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د وحی په ذریعہ دا معلومه شو چې کومه فتنې راتلون کې دي داغو فیصله موشي ملائکو ته خدای واورولې او چې کومه د رحمتونو خزانه په خلکو راوريږي هغه فیصله په هم واورولې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وای ایقظوا صواحب الحجر د دې حجرو خاوندان را پاسوي صواحب د صاحبتن جمع ده او حجر د حجرتن جمع د کوټی ته وای د کوټو والا را پاسوي د کوټو والا نه بیبیان مراد ذکر داری بیبی بیل بیل کوټه وا دا را پاسوي فرب کاسیتن پی الدنیا عاریتن پی الاخرہ ډیر کرتا بدا سیوی چپټ بئی په دنیا کې او بربند بئی په آخرت ډیر کاسیا دا د اسم فاعل مؤنث صيغه ده کسا یکسونا پټوالی توي او ربه د تقلیل او تکثیر دواړو د پاره راځي دلته تکثیر د پاره ده ډیر کړه تکاسیتن او دا په دنیا صفت د مجرور د ربه ده رب کاسیتن کائنتن په دنیا ډیر کړه ته یو پټه بای چې دا په دنیا کې پټای واریتن په آخرت آخرت کې بدنه کو اعمال نه خالی دنیا کې په پټه چاته پته نه چې دا څنګه ده آخرت کې بد اعمالونه خالص به مرسل یعنی بیان را پاسه وای چې اعمالو کی دنیا خو د پردې زه د پرده په مونږ خدای چولې الته په پته لګي یا دا مطلب ده پرب کاسیتن په دنیا ډیر کړه تبداسي چې و پټه بای په دنیا کې د دنیا په حکم کې به پټي آریتن په اخره خدا آخرت په حکم کې بدا بربندای ځکه جامع به نری چولی یا به تنگ چولی ټول اندامونه به پکې واضح هي خلق خو ته پټه وای خو عند الله خدا ښکارا راکړه الکه تاسو په پیسې کې په پیسې
مناسبت د حدیث د باب سره پدې کې ده چې استيقظ النبي او ذات ليلتين نبی اسلام را پاتې دی او شپه او ویل سبحان الله ما ذا انزل الليل نو واضح وکړه او د علم خبره وا د شپې وکړه د خوب نه وروسته او د کور والا خلک را پاسول او هغوی له دا خبره وکړه نو معلومه شوه چې د شپې هم د علم او د واز خبرې جایز دي. هلکه تاسو په پوه شئ. باب الثمر بالعلم باب دې په بیان د خبرو کولې د شپې په علم باندې. د دې باب دعوه بیان د جواز د انعقاد د مجلس علم دی د ماسختن نه وروسته او دفع د توهم د چې ناشیده د هغې احادیثو نه چې هغې کې منع د ثمر باللیل نه راغلی ده. نبی علیه السلام منع کړې ده چې ماسختن نه وروسته به ګپونه او شپونه نه لګوئ، بس وده کېږئ به سار به وختي مانځله را پاسئ. د میلمه سره او د کور والا سره او د خیر خبرې خیر دی دا توهم د پکای. ثمر په فتحې د میم سره ثمر الحدیث باللیل د شپې خبرو ته وایي. ماسختن مانځه نه وروسته چې کومې خبرې هغې ته ثمر وایي. نور حدیثو کې دې نه منع راغلی. مناسبت د دې باب مخکې باب سره واضح دی. مخکې علم او واعظ د شپې او دې کې علم او واعظ د شپې، خو فرق پکې دا دی چې هغه د استيقاظ نه بعد او دا د نوم نه مخکې. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر بن شهاب عن سالم وابي بكر بن سليمان بن ابي حسمة ان عبد الله بن عمر قال صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء مونږ د نبی علیہ السلام مونږ راکړه د ماسختن په آخر حیاتی په آخر ژوند دکی. یو بل روایت نه معلومیږي چې د وفات نه یوه میاشت مخکې فلما سلم کله چې سلام وګرځاو قام پاسېده فقال ویلې ارایتکم خبر راکئ لیلتکم هذه ستاسو د دې شپې نه فإن رأس مئة سنة پس سر د سلو کلونو کې منها د دې نه چې سل کاله د دې نن ورځې نه تیر شي لا يبقى ممن هو على ظهر الارض احد باقی به پاتې نشي د هغې چا نه چې د ځمکې په مخ دی احدن هېڅوک هم نه. یعنې اوس چې د ځمکې په مخ باندې څوک دي سل کاله بعد به په دې کې یو سړی هم نه وي. ټول به اشاره وکړه چې د پیغمبر علیه السلام د امت عمرونه ډېر کم دي. لکه وایي چې زما د دې خبرې نه د نن شپې نه به بعد سل کاله بعد د موجوده خلکو کې هېڅوک هم نه. لکه تاسو په خبره پوه شئ. تاسو ته مې ویلي وو خضر علیه السلام باره کې چې دوه رایې دي پکې، څوک د هغه د حیات قایل دي او څوک د هغه د ممات قایل دي. څوک چې د هغه د ممات قایل دي هغوی دا دلیل پیش کوي دا حدیث چې نبی علیه السلام فرمایي چې د نن نسل کاله بعد به یو ژوندی په مخ د ځمکه پاتې نشي چې کوم ژوندي. بیا چې کوم قایلین د حیات د خضر علیه السلام دي هغوی وایي چې نبی علیہ السلام دا خبره کوله نو دی کې علی ظهر الارض ویلی دی، هغه په دریاب کې و. هلکه ضعیف احتمال. مناسبت د حدیث د باب سره واضح دی. نبی علیہ السلام د ماسختن مونځ وکړ چې سلام یې وګرځاو مونږ سره دا خبرې وکړې دا ثمر باللیل شو د خیر خبرې جایز دي. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونة. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وی زد خپل ترور میمونی په کوټه کې وده شوم، میمونه بنت الحارث
زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بی بی وا پوچی او دا مور چو ام الفضل بنت الحارس او دا میمونہ بنت الحارس دوارا سکا خوین دیوی. وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عندها پی لیلتها، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دے سرو پشپے دا دی کی پی لیلتها دا دے دا شپے پا نمبر کے دا دے سرو. فصلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ماسوتن منزک. ثم جا الى منزلی، بیا خپل زیت راغ لے. فصلی 4 رکعات، سلو رکعات منزک. بعضی وجدار ماسوتن سنت تو. ثم نام بیا ودش، ثم قام بیا پاسے دا، ثم قال بیا اخبری بی بی تیویر نام الغلیم. غلیم دا تصغیر دے دا غلامنا، او دا تصغیر دا تحقیر دا پارا دے، شفقت دا پارا دے. او کلمتن تشبیہ، یا دا سی خبر وکر چے دا دے سر مشابہ دا، دا دے دا پارا ویارے چے پتہ لگئی چالکو دا دیکھ پلی بی بی سر بیسا خبری کولی. ثم قام بیا پاسے دا، فقمت عن یساری، زی گس طرف تا ادرے دم، ماما دسو کو. فجالنی عن یمینی، زی را توکل مخی طرف تا. دا اوگت حدیث دے خدا اختصار کرے. فصل 5 رکعات، 5 رکعات منزوک. ثم صلی رکعتین، بیا 2 رکعات ہوک. 5 شاید چه 2 دا ویترو نمخ کے و 3 ویترو، او دا 2 چکم دے یا دا سحر منزو، دا سحر سنتو، او یا دا دا چه دا سحر منز نو بلکہ دا ویترو نرست 2 رکعتا نوافلو. ثم نام بیاودش حتی سمیتو غتیتہو او قال خطیتہو، مائی دا آواز واورے دا یا خطیتہو ویلے دا یا غتیت. غتیت او خطیت دا پوزی آواز تا وی چی سڑے ہو دی. تا سب خبر پوچھ چاہی نو دا آواز دا پوزی ما واورے دا سم یعنی دم رو دش. ثم خرجا الى الصلاة، بیا مانزتا ہوا منزی ہوا. تکر پیغمبرانو پا خوب بانے اتفاق دا 14 نماتی. دی حدیث مناسبت ظاہر کے دا باب سرنشتا، زکا باب کے سمر بل علم دے دش پہ خبری، او دیکھو خبری ثابت نش شاید چھ تزمنن ثابتی چھ بی بی تیویل نام الغلیم، او بیا دخپلی بی بی سر خبری اتری کری. آیا ابن عباس ہوئی چھ زی گس طرف تا ادر دم او خی طرف تیراتا اکرم. نو سمر 2 قسم دے، یو سمر قولی دے یو سمر فعلی دے. مخ کے حدیث نا سمر قولی ثابت دے دا چھ خبری نبی ایسا، او دینا سمر فعلی شو چھ زیراتا اکرم. باب حفظ العلم، باب دے بیان دا زدکولو دا علم کی. حفظ پخپل ازدکول، تحفیظ بل تور ازدکول. دعوی دا باب بیان دا حفاظت دا مسائل دا علم، ترغیب ورکی حفاظت دا مسائل دا علم تا، چھ دا علم دا مسائل و حفاظت دا ضروری دے. مناسبت مخ کے باب سرا، مخ کے باب کے داو چھ دا شپے دا خبرون اگر چھ من راغلے دا، خود علم دا حفاظت دا پارا و دا علم دا ترغیب دا پارا دا شپے خبری ہم جائز دی. اس عام خبر کئی چھ حفاظت دا علم ضروری ہے کہ دا شپی ہو کہ دا ورزی ہو کار وقت.
قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا سميت إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيوع بطنه ويحزن ما لا يحزنون ويحفظ ما لا يحفظون. وبه قال حدثنا أبو مصعب أحمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن دينار عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه قال ابسط رداءك فبسطته فعرف بيديه ثم قال زدت فضممته فما نسيت شيئا بعد. قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فضرب بيده فيه. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دعائين فاما احدهما فبسسته واما الاخر فلو بسسته قطع هذا البلعوم. قال ابو عبد الله البلعوم مجرى الطعام. حضرت ابو هریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ان الناس یقولون اکثر ابو هريره خلق کوئی ابو هريره ډیر حدیث بیانای ولولا آیتان فی کتاب الله د خدای په قران کې کدوا آیاتونه نه وي ما حدثت حدیثا یو حدیث به مم نه بیان کړی دوا آیاتونه کم دي ثم یتلو بیدایت الرسل ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى ها کسان چې پټي هغه څه چې موږ نازل کړی دي د معجزاتونو او د هدایت د خبرونو من بعد ما بينا وللناس في الكتاب اولئک یلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون دې کسانو باندې خدای لعنت کوي او لعنت کوونکي په لعنت کوي الا الذين تابوا واصلحوا من بعد اولئک اتوب علیهم وانا التواب الرحیم کدا آیاتونه نه چې دې کې د کتمان علم باندې وعید راغلی دی نو ما به یو حدیث هم نو وځکه بیانوم چې د کتمان علم باره کې وعید راغلی چې کتمان ونشي ان اخواننا من المهاجرین زمونږ ورونه د مهاجرینو نه کان یشغلهم الصفق بالاسواق دوی مشغول کړي او معاملات او بازارونو کې دوی به د بازار کار کاو تجارت صفق اصل کې داسې معاملې ته وایي اصل کې صفق دی ته چې یو لاس دی بل په داسې لاس کې ورکي معاملات کې بل لاس کې ورکول کې د معامله هغه د بازار تجارتونه کول وان اخواننا من الانصار او زمونږ ورونه د انصارو کان یشغلهم العمل دی مشغول کړیو کار پی اموالهم د دې په مالونو کې پټو کې به کارونه کول هغه بسار خپل پټو لاړل هغه بسار بازار د تجارت تلاړ وان ابا هريره کان يلزم رسول الله صلی الله علیه وسلم بشبع بطنه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ابو هريره لازم ون خطه او د نبی علیہ السلام سره په مړخته د خېټه چې خېټه به مړه و نورې سم نو معلومه شو چې د حدیث لپاره ملازمت ضروری دی د استاد ويحذر ما لا يحذرون او ابو هريره به حاضر او په هغه ځایونو کې چې دوی بنو حاضر هر مجالس کې به حاضر او چې دوی بنو حاضر ويحفظ ما لا يحفظون او ابو هريره به یادول هغه خبرې چې دوی نه یادولې ځکه دوی به ونه نو چې یاد کړیو تاسو خبره پوښتنه د مناسبت د حدیث د باب سره په دې کې د ويحفظ ما لا يحفظون او باب حفظ العلم علم خبر ابو هريره یادول او دوی نه یادول نو مان به خود حدیث ډیر روایت 5300 یا حدیث دی روایت نو دې حدیث کې د ابو هريره د کثرت روایت او د پاره سبب څه ذکر شو کثرت حفظ او کثرت احذار او کثرت ملازمه او کثرت صحبت د نبی صلی الله علیه وسلم دی بلکې د نبی علیہ السلام دعا ذکر کړي
بي قال حدثنا ابو مصعب احمد بن ابي بكر قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن دينار عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبوري عن ابي هريره قال قلت يا رسول الله اني اسمع منك حديثا كثيرا انساه ما ورته ویل د خدای پیغمبره ز اورمتان ډیر حدیث را نه هیرش قال نبی علیہ السلام راته ابسط رداکا صادر دی وغړوا خور کا صادر فبسطته صادر میں خور کو فغرپ بیدی پلاسونه پکې را غون کړل دسی وکړل دسی په دې صادر کې وکړل ثم قال به راته ویلې زم پیوسته کا فزممته ما دا صادر ځان سره سینې سره را پیوسته فما نسیت شیئا بعد دین رستمان بیا اسم نه یری د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا وا او د حفظ صدر د تدبیر او زمانه بیا هیڅ شم نه یری حفظ علم د پاره مې دیم سبب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعا بی قال حدثنا ابن منذر قال حدثنا ابن ابي فديك بهذا وقال فغرف بيدي په دې سند کې دا سيدي فغرف بيدي فيه اول ته فغرف بيديه دي بدقه فرق ده نور خبره یواده بل ابو هريره رضی الله تعالی عنہ بل حدیث کې وایي چې څومره حدیث ما اوریدل ټول خو نه بیانوم ځکه بعضو کې ماته د ضرر او د شر اندیشه او یاره ده ابو هريره رضی الله عنه وایي حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاینه د نبی علیہ السلام نه د علم د لوخي زده کړی دي وعا ضرب ته وایي ذکر د محل دی چې ضرب مراد تر نه حال دی دو لوخي د علم یعنی دو قسم علم میں تزده کړي فما حدهما فبسسته هر چې یو علم دی هغه می خور کو واما الاخر هر چې دا بل علم دی فلو بسسته قطع هذا البلعوم کچرته دا خور کمنو قطع بشي غز بشي دا بلعوم بلعوم ستوي قال ابو عبد الله امام بخاري والبلعوم مجرى الطعام بلعوم زید تللو د خوراک ته وي مرای کدا بلوي مدا مرای به غوسه شي یعنی څوک به مړ کی هغه بل سو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پټ رازونه خو دلیو چې د سی بادشاہان برازي او د سی خلق برازي او د سی کا غلط کارونه وکړي وی کدا بیان کوم ابو هريره رضی الله عنه بچ اکثر دعا کول نو دا به ویلي اعوذ بالله من راس الستين و امارت الصبيان خدایا د شپېته کلنۍ د شپېته کال نه مې د هجرت شپېته سن شپېته هجری نه مې وساتي او د ماشومانو د بادشاہای نه مې وساتي اشاره به حکومت د یزید ته یزید په وخت کې ماشوم بادشاہ او کشر وکنه یزید او نور حاکمان هم ټول نوجوانانو به تجربه خلق او د شپېتو نه پناه غواړم چې د شپېتو نه بچ ځکه دا ورته ښودل شوي چې داسې چل به کېږي نورې څه ویلې نه او خدای دعا قبوله کړه 950 هجري کې چې دی وفات ستین نه خدای وسات نو دا بادشاہان او د وروسته راتلونکو خبرې ورته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښودلې وې دی وایي که دا بیان کړم نو دا مرۍ به مې کټ شي هلکه تاسو پې پوه شئ که پې پوه نه شي نو دې وجې نه ابو هريره رضی الله عنه وایي ما ته خو نورې خبرې هم راځي صرف دا نه دي خو هغه خو زه نه بیانوم ځکه زما بیانول ضروري نه دي هغې به عدم بیان کې څه ګناه نشته او دا کمې چې نورې خبرې دي چې دا د احکامو متعلق دي دې په نه بیانولو کې خو ګناه ده دا خو کتمان حق دی که دا دوه آیاتونه نه وی دا به مې هم نه بیان کړي دا خو ځکه بیانوم چې دا دوه آیاتونه دي دې باره کې تاسو په خبره پوه شئ نو مناسبت د حدیث د باب سره په دې کې د حفظت من رسول الله صلی الله علیه وسلم وعاین د نبی علیہ السلام نه مې د علم دوه لوښي اورېدلي دي زده کړي دي او باب کې دي باب حفظ العلم درود شریف اللهم صل علی وسلم